موږ اسلام لپاره نه کړ کفر حسن دی واقع یو غټ حصہ د پند صرف په مسلمان باندې په مدرسه باندې په جماعت باندې په مولا باندې په اسلام او په دین باندې خرج کوي چې دا خلک د ځمکې نه ختم الله و به ټول دنیا کې کفر راځي او تر څو پورې چې مدرسې مولا او پټکی والا په دې مخ د ځمکه موجودي ګوره موږ کامیابېدل نه شو موږ اسلام نشو راوستلی نو هغوی یوه حصه لګېره په دې باندې خرج کوي چې دا خلک ختم کړه نوم ولا ورکه بدل بدل نومونه د شرګر شرپسند نیتا پسند پتر څه نومونه ورکوي او چې دا خلک موږ بدنام کړو چې دې نه د خلکو اعتماد ختم شي او دې خلکو نه د خلکو یقین ختم شي او په دې کې فرقې جوړې شي او خپل منځ کې دا خلک وجنګېږي نو موږ ته به د دې خلکو ماتول او ختمول دا به موږ ته آسان شي نو دې خبرې لپاره هغوی کروڑونو روپۍ ډالر خرج کوي او مسلمان څه کوي 100 روپۍ موږ جومات له د میاشتې نشو ورکولی مدرسې نه نشو ورکولی دا 500 روپۍ دا موږ چانده جومات کې نشو اچولی 100 روپۍ اچو ته چې روزانه راځې په دې جومات کې د عبادت کې ولې موږ محبت نشته دین سره چې کوم محبت د صحابه کم محبت چې د الله رسول سره د صحابه هغه چیز نشته دی 100 روپۍ موږ د میاشتې مدرسې نشو ورکولی دا راته موږ ته دروغ ښکاري ولې عمل کمزوری دی او دا چیز به په مکه کې په مدینه کې منافقینو به داسې کارونه کول منځونه به هغوی ټولو کول په اول صف کې به ولاړو خو ګوره چې کله به د جهاد وخت رالی د چاندي وخت به رالی نو بیا به شاته وایي دې کې موږ نه یو نو مسلمان کامل هغه دی چې هغه به خپل جان هم دین دپاره لګوي کامل انسان هغه دی مؤمن چې هغه به خپل مال هم دین دپاره لګوي هغه به خپل اولاد هم د دین دپاره قربانوي دی به ته کامل مؤمن جوړېږي صرف مونځ خو نه دی چې ته مونځ کوه او هغه هم ټوټه پوټه مونځ پته نشته الله یې قبرې او که نه قبرې مونځ خو ډېرې لرې خبرې دي اخلاق به خپل اعلی جوړې کردار به خپل اعلی جوړې خپل رزق به حلال پیدا کې خپل اولاد تربیت بسې کې خپل گاون کې به ته څنګه اخلاق استعمالې دا ټول د حضور صلی الله علیه وسلم تر زندگی دا چې تا ځان کې راوسته به کامل مؤمن جوړې